بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب جل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. مخکې موږ دا خبره کړې وه چې په ادوات شرط کې به د ان اذا او د لو ذکر کوي. بیا ویلو چې ان او اذا دا دواړه د استقبال لپاره راځي او لو د ماضي لپاره راځي. ان او اذا په دې کو اتفاق ته د دواړه د استقبال لپاره راځي. او ان چې دا د عدم الجزم بالعقود لپاره راځي، یعنی غیر یقیني څه لپاره ان راځي، او اذا د یقیني څه لپاره راځي. او زمانه به د اذا سره جندا او ماضي لګي ځکه ماضي چې دا هم یقیني ده او اذا هم د یقین لپاره راځي. او د ان چې دا دغه لپاره راځي، د عدم الجزم بالعقود لپاره راځي، د غیر یقیني څه لپاره راځي. نو دې سره وسیغه د مضارع لګي. کم تدونه چې نادر لغوی نه سره ان لګي. او بیا پرون سبق کې دا ویل شو چې عام طور باندې خدا ان د عدم الجزم بالوقوع د غیر یقیني سلوک لپاره استعماليږي. خو پنځه زمينه د سړي چې الګي د یقین لپاره هم ان استعماليږي. هغه پرون ویلو نمبر 1 چې یو تجاهلن یو سره زار په زور باندې جنندا جاهلګي نه الګي ان استعماليږي. د سړی په کور کې پلاري او ورته وی چې لکه پلار رښتې او کپلار مې په کور کړو ما ورته واس کړو امکان فيه اخبر کا. او دویم نمبر دا چې لکه د مخاطب یقین نه وي پیدا باندې. او دریم نمبر چې دا عالم په منزله د جاهل باندې ګرځول. او څلورم د زجر او د توبیخ لپاره. او بنظم د تغلیب لپاره چې نه ال استعمالي کې بیا د تغلیب معنا او داغي مثالونه دا ویل شو. نن سبق کې دا وایي چې ولکونهما لتعلیق الامر، وې دا دغه چې دي کنه ان او اذا دا ځوانه د سره پر راځي، دا ځوانه د دې لپاره راځي چې دا جزاء د مضمون د جزاء حاصلول دا معلق کوي د شرط په حصول باندې، د شرط د مضمون شرط په حصول باندې. یعنی یو دا جزاء مضمون دی، یو د شرط هغه مضمون دی. نو دا ان او اذا دا دواړه د دې لپاره راځي چې د جزاء کوم مضمون دی دا غي حاصلېدل دا معلق کوي د شرط د مضمون په حاصلولو باندې. نو چې دا معلق کوي نه دې لپاره دا خبره ضروری ده چې د دواړو جملې دا شرط او جزاء دا دواړه جملې فعلیه وي او دواړه به جملې استقبالیه وي. دواړه به جملې فعلیه به همي او استقبالیه به همي. جمله فعلیه به ځکه به جمله اسمیه بنئ، جمله فعلیه به ځکه وي چې جمله اسمیه په دوام او په استمرار باندې دلالت کوي او دا د دې تعلق د آینده زمانه سره ده. او دا په ماضی باندې نه په استقبال باندې وي او نه په معنا د حال باندې وي. اگر چې په ماضی باندې داخل شو، اگر چې په ماضی باندې داخل شو معنا ته نه دا د استقبال ورغی. وای شو مې معنی نو درې وجه بیان چولې. ولکونهما دا ولې سور ځای ته وګورئ. ولكونهما لتعليق امر بغيره في الاستقبال نو كان كل من جملتي كل فعليه استقباليه. وي هر یو د دې وجنا چې دا دوانه دا ان او اذا دا د اوسس د معلق کولو لپاره دي. د امر نه مراد سره اصول مضمون الجزاء، یعنی د جزاء د مضمون حاصله والمعلق کوي بغیره په غیر پورې. غیر نه مراد اصول د مضمون شرط، یعنی د شرط چې کوم مضمون یو لولنې جملې د شرط وي دویم ته جزاء وي. نو د جزاء حاصلولو دا مضمون د جزاء د مضمون حاصلول دا معلق کوي د شرط د مضمون په حاصلولو باندې. د دې وجنا د دې لپاره دا خبره ضروري ده چې کان کل من جملتي کل چې دا هر یو د جملو نه با دا فعلیه او استقبالیه وي. فعلیه وي یعنی اسمیه بنئ او استقبالیه وي یعنی ماضی او حال بنئ. فی الاستقبال وذا فی الاستقبال چې لګنه ترکیب کوي چې دا فی الاستقبال په چا پورې متعلق ده. نو دا فی الاستقبال پر غیره پورې متعلق ده او په تعلیق پورې نه ده متعلق. معنی به کوي فی الاستقبال متعلق بغیره على معنی دا چې انه يحصل حصول الجزاء مترتبا ومتعلقا على حصول الشرط في الاستقبال. معنی دا ده چې د جزاء حاصلول دا مترتب دي او معلق دي د شرط په واقع کې، د شرط په حاصلولو باندې په زمانه استقبال کې. مطلب په زمانه استقبال کې دا شرط واقع شوی دی، دا شرط واقع کېدو د وجه جزاء واقع شوی ده. هغه پوه شوی لکه ان جاءني فاکرمو کله استقبال کړه ان جاءني فاکرم تو کته ما خپل را لې زبستا اکرام وکم، زب اکرام وکم نو راتل اول چې دا راتل دي بیا پس دا نه دا اکرام ده. ولا يجوز ان يتعلق بتعليق امر او اذا جائز لري چې دا په استقبال دا متعلق رشي په تعليق امر پورې. الکه په دې متن کې تاسو ګورئ دا فی الاستقبال نمق بغیر امر غل او تعلیق امر امر غل کنه ولکون اعمال تعلیق امر بغیر فی الاستقبال
نه ترکیب وګورئ چې دا فعل استقبال به غیره کی پورې متعلق دی پر غیر مصدر پورې او دا په تعلیق پورې نه دی معلق لأن التعليق انما هو في زمان المتكلم في زمان التكلم لا في الاستقبال ځکه چې دا تعلیق دا په زمانه تکلم کې راځي یعنی د حال سره تعلق وي استقبال سره تعلق نه وي الا ترى اذا نقول انك اذا قلت ان دخلت الدار فانت حر ان دخلت الدار فانت حر کچته ته کور داخل شوي ان دخلت الدار فانت حر نو دلته مطلب دا کته اوس کور داخل شوي تبع آزاد آینده زماني پورنو فقد علقت في هذه الحاله ويتهم لك بريال حريت على دخول الدار في الاستقبال كان كل من جملتي وهر یو د دې جملونه بوي منهما د ذکرونه د انو د اذان یعنی شرط او جزاء فعلیه استقبالیه فعلیه بوي او استقبالیه بوي فعلیه بوي اسمیه بني استقبالیه بوي ماضی او حال بني وذاوله ودري وجه دا کنه چې شرط خو لري ودینه فلانه مفروض الاصول في الاستقبال واذا شرط حاصل ول جنینه دا فرض کړی شوی په زمانه استقبال کې چې مطلب دا کنه چې ته چې دا شرط کله واقع شي نو جزا به واقع کیږي نو دا شرط واقع کېدل دا په زمانه ماضی کې دي په زمانه استقبال کې دي او د دې لپاره جمله فعلیه پکار د جمله اسمیه نه پکار لکه جمله اسمیه چې نه دا په دغه باندې دلالت کوي په ثبوت باندې دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې دلالت کوي په دوام باندې دلالت کوي او جمله فعلیه چې دا په دوام دلالت نه کوي واښوي نو فعلیه به ولي وامه شرط فلانه مفروض الحصول دغه چې دریغه حاصلېدل فرض کړی شوی په استقبال کې فيمتنع ثبوته ومزيه نو ممتنع دي ثبوت د ثبوت یعنی دریغه جمله اسمیه کېدل دغه جمله اسمیه په ثبوت باندې دلالت کوي ومزيه او دریغه ماضی کېدل چې دا جمله ماضی به هم نه لکه پوښوي واما الجزاء جزاء ولي فلان اصوله معلق على اصول الشرط في الاستقبال ځکه جزاء دریغه معلق ده په اصول الشرط باندې چې دا جزاء به حال حاصلېږي چې کله شرط حاصل شي نو چې شرط لپاره دا خبره ده چې دا په دغه باندې کېږي دا په زمانه استقبال کې ده د جزاء هم په زمانه استقبال کې ويمتنع ممتنع تعليق اصول الحاصل معلق کول د اصول د حاصل کم چې ثابت دي یعنی په جمله اسمیه کې ثابت وي على اصول ما يصل في المستقبل او اصول هغه باندې کم چې حاصلېږي په مستقبل کې یعنی مطلب شرط په مستقبل کې حاصلېږي نو بدی باندې چې جزاء مولکی نه جزاء لپاره دا خبره چې دا په لکی به په شرط په زمانه استقبال کې دا په شو ویل معنی نو دا خبره شو چې دا دوانه چې دي دا ان او اذا دا د تعلیق د پارازي یعنی د مضمون د جزاء دا معلقې د شرط په مضمون په حاصلولو باندې نو دې لپاره دا خبر ضروری ده چې دا دوانه جمله دا شرط او جزاء دا په دوانه جمله فعلیه وي او دوانه په جمله استقبالیه وي دوانه په جمله فعلیه وي او دوانه په جمله استقبالیه وي فعلیه به ځکه وي چې لکه په دا شرط دا کې په آینده زمانه باندې نو دا په جمله اسمیه باندې ځکه جمله اسمیه په ثبوت دلالت کوي او په زمانه استقبال وي نو ماضی به هم نه لکه پوه شو باندې معنی ولا يخالف ذلك لفظا الا لنقطتين او عام طور باندې د سی چې دا ان او اذا دا دوانه په جمله استقبالیه باندې یعنی جمله فعلیه یا استقبالیه وي خو کچر د نقطه په راغله نو نقطه یا قرینه په راغله نو د هغه قرینې د وجنه با د دې هغه جمله دا به اسمیه وي او یا به دا په ماضی باندې به داخليږي پوه شو باندې معنی لکه پوه شو باندې معنی ها وای چې کله قرینه موجوده و نو د قرینې نه موجودوالي نه به ورستو بیا به دا جمله په جمله ماضیه باندې به دا ان او اذا داخليږي ولا يخالف ذلك لفظا الا لنقطه او مخالف بنا راځي د دې مخالفت بنه کې د دې په لفظونو په اعتبار سره الا لنقطه مگر د فائدې لپاره امتناع مخالفت مقتضى ظاهر ځکه چې دا خبره ممتنع ده د مقتضى ظاهر خلاف کېدل ممتنع دي من غیر فائده بغیر د فائدې نه لکه پوه شوي لکه د مقتضى ظاهر خلاف راځي کله به فائدې نو کله فائده ونه دا به بیا د خلاف راځي او که فائده نه نور مقتضى ظاهر خلاف نه چرته وقوله لفظا واذا لفظا چې ولا يخالف ذلك لفظا نبريك اشاره ده الى ان الجملتين وان جعلت كلتاهما او احداهما اسميه او فعليه ماضيه فالمعنى للاستقبال وکبر دوانو کې یا یوا دا دوانه یا یوا دا دوانه اسمیه یا ماضی نو بیا به هم معنی چې د استقبال ور کوي او د لفظونو په اعتبار سره معنی به څنګه استقبال وکړي لکه ګوره ان اکرمتنی الان فقد اکرمتک امس نو ځل لکه ګوره ان اکرمتنی الان کچریتا زما اکرام وکړو وسو نو زبستا اکرام وکما ما ستا اکرام کړو پرون نو ځل کې دا الان او امس دا راغلي دي نو الان دا ګوره په حال باندې دلالت کوي جمله حالیه نشوله او امس دا جمله ماضیه شوله کړه او دوی چې معنا
دا به جمله ماضی به هم نه وي او په حال باندې به نه بلکې څه وي جمله استقبالیه وي کنه نو دا که چا توس ګورل لګي دا امسی او الان بغراغه و د دې معنی چګيږي نو دې معنی په استقبال باندې بکول کېږي څنګه نه بکول کېږي معنی دې ده ان تعتد باکرامک ایایا الان فاعتد باکرام ایاک امسی معنی دا شوي وې کتش ماروي ستاره اکرام مال را وس یعنی تا چې دا کم اکرام زما وس وکړو کدا ته شماره نو فاعتد باکرام ایاک نو زبا هم شماره مستا زما غ اکرام چې ما کوم مستا کړو پرون نو ګورل لګي دا اعتد دا شمار کو نو دا تعتد او اعتد دا دوانه چې د مستقبل معنی ته وړول کوي نه وړول حال دا چې بری کا الان او امس دوانه پک راغلي واښو به معنی نو یې کچرتا لفظا یو دغه راغلی وي د سي الفاظ راغلی وي چې هغه په ماضي باندې دلالت کوي او معنا به بیا موږ هم داږي چې دا په دغه سره کوو په استقبال سره وکړو لګیدل کې الان دا په حال باندې دلالت کوي او امس په ماضي باندې دلالت کوي او چې موږ د دې هغه معنا کوله نو بریګه موږ جمله استقبالي استعمال کړه ان تعتد کتشماره یعنی کتشماره باکرامک ایا استا اکرام چې کوم ماده لیکل لري الان وس نو فاعتد نو زبا هم شمار کما هغه اکرام زما کوم چې مستا کړه ده پرون الګه پوښوي وقد يستعمل ان في غير الاستقبال او دا ان چې دا کله بغیر استقبال کې هم استعمالي کې قياسن دور قياسن دا کله ان چې دا په غیر استقبال کې استعمالي کې لکه وان كنتم في ريب یعنی معنی سره ای وان كنتم في شك کجره تاسو په شک نو مخکې خبره شوې چې لګي دا د زجر او د توبیخ لپاره یا دا تغلیب لپاره دا استعمال شوی دی لکه پوښوي وكذا اذا جاء بها في مقام التاكيد بعد واو الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط او کله دا ان دا ان دا چې په دې کې شرط ولا معنی نه وي شرط ولا معنی بګي نه وي بلکې صرف د وصل لپاره راغلی وي او د ربط لپاره راغلی وي دا واو حالین وصلو نه الته دا په ماضي باندې داخليږي لکه ان نه ان دا ولکه په استقبال باندې داخليږي کنه نو ان چې کله صرف د وصل لپاره راغلی د وصل او د ربط لپاره راغلی او د شرط لپاره نه راغلی دا واو حالین ورسو راشي نو هغه ان چې نه دا بیا هم په ماضي باندې داخليږي په دغه ټایم کې به انت ان وصلیه وي څورته وي ان وصلیه وكذا اذا جاء دغرنګ راوړل کېږي بیا په دې طرف په مقام التاکید بعد واو الحال رسل واو حالینه لمجرد الوصل والربط صرف د وصل او د ربط لپاره دون شرط نه شته لپاره لکه زید وان كثر ماله بخيل زید اگر چې مال د ډیر دی و د ان وصل معنا دا کوي وان كثر نو دلته دا ګوره دا ان درین ورستو کثر راغلی دی خو دلته دا ان چې نه شرط لپاره نه بلکې صرف د ربط لپاره دی او د واو حالینه ورستو راغلی دی نو په ماضي باندې داخل شوی دی زید وان كثر ماله بخيل زید اگر چې دا دغه مال در ډیر د خو بیا هم بخیل دی و عمرو وان اعطي جاها لئيم او عمر اگر چې د مرتبه ورکړل شي د خو بیا هم کمینه دی وفي غیر ذلك قليلا او د دین علاوه په نور صورتونو کې دا لګ استعمالي کی مطلب دا کنه چې لکه ان چې نه دا واو حالیا ورستو نه راغله او د رب د پاره نه نو ال دغه ان په ماضی باندې لګ استعمالي کی لګل لګي شعر لیکل دی كقوله ابو العلا فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال فيا وطني إذا وطنا إن فاتني بك سابق من الدهر إن فاتني كتفوت زمانا إن فاتني كتفوت زمانا بك سابق من الدهر سزمانا سمخكون کې د زمانینا فلينعم نو خوشاله دي شستا دریاغه وسودون کې هغه حالت ښه مطلب دا دی و اے وطن کته ما ته خوشالي را نه کړل خیر ده ما پرې باندې فلا وبالي دا شرط محذوف ده فلا وبالي نو زه پروا نه کوم ده زکه چې ستا کې د نور خلک موسیقي راغی حالت برابر شي نو دلته وګوره ان فاتنی دلته دا ان ترنه دا شرطیه او په فاتا فعل ماضی باندې داخل شوی دی او د شرط لپاره دی او دا قلیل لګ استعمالي کیدا فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال فيا وطني اذا وطنا اذا زمکه خاوري ان فاتني بك کچر ز فوت شما فوت په مستانه سابق من الدهر زماني مخکوالی د زماني مخکوالی مطلب دا کنه کدی زم عمر بشما زماني زمړ کړه ما زما وخت پوره شو او زما په وطن کې ما امن ونه لیدو
نو ایبه خیر د دې پروا نه کومه فلينعم لساکن کل فلينعم دې یا په باز کې فلينعم لساکن کل بالو چې د دې هغه ستاغه اوسیدونکو په دې کې په ښه حالت باندې شي مطلب دا کزه دې ورشه خیر دی او چې پتا کې امن نشي چې ستا خوا د جنور کم خلق ته ستا کې اوسیدونکو چې کم خلق ته هغه برابر شي لکه پوه شو به باندې ثم اشاره بیا دې نو دغه کې چیرې دا نقطه په کومه نقطه به مطلب دا چې د مقتضا ظاهر خلاف په کم ځای کې چې دا براوړل کېږي دا سلور 15 زونه چې دا بیان هم د دې سره د موږ د کتاب نیمه چې دا سره ورسېده او د دوه ورځې به ان شاء الله موږ دا خبره سره ورسو بیا به د لو نه بیا شروع ان شاء الله دا دوه ورځې دي نو بلې کې به لو ته ورسو بیا به ان شاء الله بل چې بیا کله راولو بیا به د لو نه بعد وای واښوي او موږ کالوم نیمه ته ورسېدو الحمدلله او کتابونه زموږ نیمه ته ورسېدو چې بیا رالو د خیر سره یو نیم کتاب بیا وای دی نه اوس ورواړو شابه واړو